بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اعتکاف فضیلت چې کم دی دا یو ځان له موضوع ده، خو د اعتکاف مسائل چې کم دی دا یو ځان له موضوع ده. زمونږ نه ډېر خلک دا اعتکاف کوي ډېر په شوق سره او ډېره ښه خبره ده. الله دې هر انسان له توفیق ورکړي. خو د اعتکاف اهم او یو دوه ضروري مسایلو د علم د نه کېدو د وجې نه د ډېرو خلکو اعتکاف مات وي او هغوی ته پته هم دا نه وي. نو د اعتکاف د مسایلو نه ځان خبرول پکار دي چې انسان 10 شپې 10 ورځې خپل کور پرېږدي، په مسجد کې راشي، مقیم وي او دته د ضروري مسلې پته نه وي او د اعتکاف مات وي، دته علم هم نه وي. نو دا ډېره د انسان دپاره مطلب دا تاوان خبره ده. نو دغه اهم مسایلو نه ځان خبرول پکار دی. هغه کومه مسله ده چې د انسان اعتکاف پې ماتیږي او اکثر خلک نن سبا معتکفین هغه پکې مبتلا وي. نو هغه یو مسله دا ده چې مونږ ته د اعتکاف کوم رکن دی مونږ هغه صحیح طریقې سره نه ادا کوو. د هر عمل یو رکن یو د رکن چې کله مات شي هغه عمل بیا د سره چې کوم دی قایم پاتې کېدی نشي. مثلا د مونځ چې کوم دی د مونځ رکن رکوع ده، سجده ده، ټیک ده. اوس که د یو انسان په مونځ کې رکوع چې کوم دی اونه کې یا سجده ونه کې، نو که دا مونځ نور ډېر ښکلي طریقې سره وشي خو دا مونځ چې کوم دی دا قبلیږي نه. ولې په دې کې رکن چې کوم دی دا پاتې دی. نو یو د اعتکاف رکن چې کوم دی دا مونږ ته معلوم نه. د اعتکاف رکن چې کوم دی هغه لبس فی المسجد دی، یعنی مسجد کې چې کوم دی پاتې کېدل دي. لہذا بغیر د ضرورت شرعي یا ضرورت طبعي نه یو 2 سیکنډو دپاره هم د هغه نه چې کوم دی مسجد نه وتل دا اعتکاف ماتی. ضرورت شرعي او ضرورت طبعي مثلا انسان ته د جنابت دپاره د غسل چې کوم دی ضرورت دی، نو د مسجد نه وتی شي، دا اوس د یو ضرورت شرعي دی. یا یو انسان ته مطلب دا د اودس ضرورت دی، اودس چې کوم دی دننه انتظام په مسجد کې نشته دی، نو دې دپاره دی ووتو، نو دا د ضرورت شرعي دی. خو دې دپاره به قدر ضرورت چې څومره وخت کې غسل کېږي څومره وخت کې چې کوم دی اودس کېږي، د دې نه زیات ټایم به چې کوم دی نه تېروي، نه به په لاره کې چا سره ودرېږي، نه به په لاره کې بل څه ته ودرېږي. دا ضرورت دی. دا رنګ ضرورت طبعي انسان دپاره قضای حاجت چې کوم دی دا یو طبعي ضرورت دی. د دې دپاره وتل چې کوم دی دې نه بغیر دغه نشته. یا نور داسې کوم مسایل چې کوم دی هغه علماو په ضرورت طبعي کې چې کوم دی شمار کړي دي، نو د هغې دپاره د انسان وتی شي. خو غلطي دلته څه کېږي، یو خو دا چې کله کله مونږ مطلب دا دی بغیر ضرورت شرعي یا ضرورت طبعي عضو مونږ وایو دا لږ ټایم دپاره وتل دي، دا چې کوم دی څه نقصان نه کوي کې دغه شي ستا اعتکاف چې کوم دی مات کړي. دویم دا مسجد وایي ستا د مسجد حدود کوم دي، دې کې مونږ غلطي کوو. زمونږ نه ډېر خلک دا د اودسونو ځای نه وضوخانې چې کومي یا د غسل وغیره ځای نه قضای حاجت باترومونه وغیره دا په جومات کې حساب، یعنی کې دا عام اصطلاح کې خو په جومات کې حساب دي. زمونږ په عام عرف کې د جومات چاردیواری کې دننه چې کوم وي نو مونږ ورته جومات وایو. خو شرعي اصطلاح کې جومات هغه دی چې کوم د عبادت دپاره کوم د مونځ دپاره. لہذا که ته بغیر ضرورته چې کوم دی په هغه ځای ته لاړې او هلته د بغیر ضرورته وخت چې کوم دی دا تیر کو، نو ستا اعتکاف چې کوم دی دا ماتیږي.